بسم الله الرحمن الرحیم. قدرمنو اوریدونکو، اوس مونږه راغلي یو مدرسې ته، یو جومات د الله کور ته. تاسو زموږ په شا باندې کتې شئ، دغه د اوس ورسېدو، نو مخکې به ورځو. موږ سره اوسئ. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. ماشاءالله ماشاءالله. السلام علیکم. باش. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. شاباش 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 شاباش. السلام علیکم. قاری صاحب څنګه یې؟ تاسو ښه یې جي؟ حالات ښه دي؟ قاری صاحب که لږ بهر راشئ، موږ له لږ وخت ټایم راکړئ نو ښه به وي. بس تقریبا جی د دې مدرسې ابتدا چې موږ کړې ده، نو دا 3م کال شروع دی. د دې ابتدا کې موږ سره په دې ځای باندې د لرګو یو سفر چوپالو موږ سره د هغې نه الله تعالی چې کوم دی د بنیادونه زموږ په جدوجهد او د عوامو په تعاون سره دغه 2 کمرې موږ سره برابر شوې، دغه 3 کمرې پاتې، 4 دیوالي هم پاتې. تاسو ته ښکاري ټول عوام به یې انشاءالله. په دې وخت کې موږ سره د هر څه ضرورت دی، تاسو ته هر څه تاسو ته ښکاره دي. د دې 4 دیوالي موږ سره ضرورت دی، لنټر هم ضرورت دی، د کمرې هم ضرورت دی. نو یقینا دا یو نه ختمېدونکې صدقه ده. رب کائنات سورة حدید 28 سپاره کې فرمایي وما لکم الا تنفقوا فی سبیل الله ولله میراث السماوات والارض. الله تعالی فرمایي ای زما بندګانو څه شوي دي په تاسو باندې چې تاسو د خپل مال زما په دین نه لګوئ، اگر که الله تعالی فرمایي دا ځمکه او اسمان دا زما میراث دی. بیا سورة محمد کې فرمایي ان تنصروا الله ینصرکم. ای زما بندګانو که چېرته تاسو زما د دین مدد وکئ، نو دلته دا این شرطیه دی، ضرور به زه ستاسو مدد کوم. یقینا موږ د هر څه ضرورت لرو. یو ورور مسلمان دی، هغه چې کم دی موږ سره د یوې بورۍ سیمټو وس لري، الن کې هغه اول نشي کولی دغه دم را سره وکړي. څوک د یو سیکړې کرش وس لري، څوک چې کم دی د یو سیکړې شګې وس لري موږ سره، څوک د یو من سریا دغه کولی شي، تعاون کولی شي. نو هر چاته چې کم دی زموږ اپیل دی چې موږ سره خپله مرسته وکړي. پکې نشته جي؟ بالکل جی پکې نشته. پکې نشته دی. ټیک شو جي. د بجلی انتظام نشته دی؟ بالکل جی. بس یقینا تاسو ټول مسلمانان به ګوري د ګرمۍ موسم دی په دې وخت کې، او مونږ ته د پکوم ډېر شد ضرورت دی. مونږ ته چې کوم دی د دې د هر قسم سہولت چې کوم دی مونږ ته پکار دی، خو لیکن مجبوري ده، غریبي ده، غربت دی، څه نشته. نو د رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث دی، رسول الله سم فرمایي من بنا لله مسجدا بنى الله له بیتا فی الجنه. چا چې د الله د رضا دپاره جومات مدرسه جوړه کړه، الله تعالی به د لپاره په جنت کې محل او بنګله جوړه کړي. یقینا او بیا رسول الله سم فرمایي البر لا یبلا والاسم لا ينسى. نیکی داسې ده چې یو انسان نیکی وکړي، یقینا دا نیکی نه خرابېږي تر څو پورې چې د په خپله نه خرابه کړي. او ولی اسم لا ينسى، ګناه چې یو انسان نه وشي که دی به څو پورې استغفار نه کړي، نو ګناه د فرشتو نه هېرېږي، خوا که په هغې کې زرها کاله ولې تېر نه شي. قاری صاحب مخ ولې د خپله باندې پټ پناه خبره نه ده. تاسو خپل رابطې نمبر هم ووایئ چې کوم مسافر نن دا پروګرام ګوري پاکستان کې، د پاکستان نه بهر چې کوم ورونه دي، رابطې نمبر هم ورته ووایئ. دې نه علاوه چې کوم د ایډرس تاسو کومه پته ده، نو خپله پته هم لږ ووایئ. تاسو زمونږ د رابطې نمبر جی په کوم نمبر چې زمونږ اضافه اکاونټ دی هغه جی 0347 61 70 420 0347 61 70 420. دویم نمبر دی زمونږ 0345 92 19 481 0345 92 19 481. دا زمونږ پته د دې ځای چې کوم دی موجوده هیروشا، ظریف شاه، پلونو، ضلع ملکنډ درګۍ. قرآن ته ناستې دي او چې کوم سپاره ده قرآن شریف ته ته پروت دی، سبق وایي. تپوس کو دي نه چې دې څه وایي بچي تاسو خو سبق وایي، پکې نشته بره. ګرمي هم کېږي که نه کېږي؟ ډېره سخته ګرمي او دا کلکې هم نشته دلته، هر څه ننوځي شپې. دغه دی دلته ورته مونږ کینو اکثره نه کېږي، بیا ته کور ته ناوخته چې د شپې به ځناور وغیره سپي دا به راځي که نه؟ او چې دلته راځي راننوځي. ګرمۍ موسم دی، ګرمي هم کېږي او چې ګرمي ډېره سخته او بل په دې دغه دلته سپي مې او دلته راننوځي ودانۍ چې یو ماشوم په وړه ژبه باندې تاسو په خپله باندې ولیده چې مطلب پکې نشته دی. نور یو څو پوړونه اخیستي دي او ډېر ماشومان راغلي دي، ګودونه ماشومان ناست دي، تاسو کتلی شئ کړکۍ ور نشته دی. نن فیصله
تاسو غواړه د الله نه زندگی فجنتونو کی غواړه د الله نه زندگی فجنتونو کی ګور په دنیا کې یو تاسو په خپل باندې دغه چاردیواری وکړه چاردیواری نشته هغه ماشومان چې کم په پوړونو باندې مونږ ولې دا کم سبق چې وای کدن تاسو حالات پوری ده نو زه بس نه یم فیصله به تاسو باندې کوم چې کوم وروڼم د سره امداد کول غواړي من سره رابطه مکوئ قاری صاحب محترم تاسو نمبر ویلې دي هم په دغه سره رابطه وکړئ کم خلک نږدې دي دلته الله وسور کړی دی په خپل باندې راشي سیمټ شګا وغیرہ څه تاسو کولی شئ نو په خپل وسره وکړئ الله به اجر درکړي او ډېره بختوره بهترینه میاشت ده روجې میاشت ده د الله تعالی کورونه موږ ښایسته کړو نو الله به موږ ښایسته کړي یبی د دنیا په دولتونو کې